بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران کتونکو، زه عبدالله شیرین یو بیا ستاسو سره ستاسو په درنه خدمت کې حاضر یم. امید در به ساتم چې تاسو ټول به په خیر خیریت سره او الله پاک نه مې دغه ارزو تمنا ده کم مشکلات کم ستونزې چې متر مخ دي الله پاک ته په خپل قدرتونو باندې حل کړي. یو اهم موضوع ده او اهم دوه موضوعګانې په هغې به خبرې اترې کوو، خاص کر د مسافرونو لپاره او خاص کر هغه کسانو لپاره څوک چې بهر طرف ته رجحان لري او هغه چې بهر ته لاړ شي خپل فیوچر برابر کم نو هغه دې احتیاط کوي او د هغې ځای د خامخا تحقیق کوي که نه بیا به هم د هغې دغه ستونزو ښکار به وي. یو افسوسناک واقعه مخې ته راغلی ده چې یو ملک دی تایلنډ چې په هغې کې یو ګینګسټرز راوتي دي او هغه خلکو ته افرز ورکوي چې تاسو راشئ دلته او دلته تاسو ته مختلف جاب میلاویږي. سینیر تجزیه کار منصور علي خان هغه باندې په هغې باندې خپله تجزیه کړې ده چې دغه یو ګینګ دی او هغه دغلته ناست دی او دغه نوجوان نسل چونکه په دغه طرف ته روان دی نو یو کس اغوا شوی دی، مختلف کسان اغوا شوي دي خو دا یو فیملي ده د هغه سره رابطه کړې ده او هغه ته یې دغه ویلي چې زموږ زوی د هغه دغه هلته بینکاک ته تللی و هلته هغه اغوا شوی دی او اوس د هغه نه تاوان غواړي $50,000. نو تاسو هم چې هم کله ځئ نو ځان لول پروف هغې ځای هله چې تا جاب به ماته میلاویږي که نه او زه به هلته سیف یم یا نه به یم. په دې حواله سره ما چې تاسو آګاه کړم او تاسو دې نه خبر یې ناست نو چې تاسو بس لاړ شئ هلته به ستاسو فیوچر مستقبل به بهتر شي، نه چې تاسو بیا د داسې ستونزو ښکارې بیا تاسو نه تاوان غواړي. نو په دې حواله سره تاسو ته پکار دی چې تاسو دې نه آګاه یئ، خپل ملګري یار دوست هغې نه خبروئ او کوشش هغه ملک ته کوئ چې کوم ځای کې ستاسو یاران دوستان وي هغو نه تاسو سکیورټي والی یا د هغو نه تاسو ځان خبروئ چې دا ځای صحیح دی نه صحیح نو هلو هغه قدم اوچتوئ. بل دا ده چې نن سبا سوشل میډیا دور ده، مختلف کمپنیانو طرفه په جعلي توګه باندې دغه اشتهارات ورکړی کېږي چې تاسو دونه فاونډ دونه ډالر دونه درهم هم سره جمع کړئ تاسو ته جاب موږ پرووایډ کوو. دغه دوکه ده، دوکهبازي ده لیکل کېږي چې په زرګاو درهم یو کس ورکړي دی او هغه لوټ شوی دی. داسې نه چې تاسو دغې ښکار شئ. که تاسو هم یو جاب ته اپلای کوئ د هغې لاول تحقیق کوئ، د اول د هغې د خلکو سره مشوره کوئ، د هغې نه بعد ورته اپلای کوئ او داسې نه چې تاسو دغې ښکار شئ او تاسو بیا وروسته ستومانئ. نو په دې حواله سره ما وایي چې دغه یو دوه ټاپکس دي په دې باندې خبرې اترې وشي، تاسو آګاه شئ او دوستانو سره ملګرو سره دا نیوز دا ویډیو لازمي شیر کړئ. زه اوس عبدالله شیرین په دې ټایم ستاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله په امان.